څه کمی د هغه محسوس کېده ورور؟ بس کمیسه چې په چا باندې وه چې هغه دی پته زمونږ یې غومټې پښتو یو متل دی چې وي 20 کورونه وران کړي یو خپل کور به آباد نه کړي. ټول عمر یې پردی مزدورۍ کړي او د غریب سړي دغه دولت دی چې د اولاد یې را زلمي شي. خو ځوان زلمی مړه ته خو دا ټول بوډاګان ولاړ دي ته خو زلمی مړه راشه. زه دې مشرانو ته حوصله ورکوم خو لکه زما هم حوصله ماته کړه. ګورې پردي خونې مه ورانوئ زه تاسو ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم کاری ګل رحمان او تاسو ګورئ کرایم سین ډیجیټل. د چارسدي د ترنو روډ بازي آباد یو ډیره ښکلې علاقه ده. دا ما سره دا کم د بېوسه لاچاره هغه خلک ولاړ دي چې هغه په خپل لاسونو خپله محنت مزدوري کوي او هغه محنت مزدوري هم لکه د چا ناز میغي چې مطلب دا ستا دا شلیدلی جیب هم ماته ښکاري چې هغې کې لږ 20 روپۍ پرتې وي او دا به درنه زه اخلم او تا به پرې وجنم. خبرې ډېرې دي دیو سره به هم خبرې کومه خو الله تعالی خپل قرآن پاک کې دا فرمایي که چرې تاسو ووژلو او تعالی دلته زما په دې معاشره کې عدالت یا تعالی عمر قید ورولو یا پانسي ورولو ها خو د دنیا سزا ده خو دا هم وایي چې متعمدن چې ته به په همیشه بیا په دې جهنم کې پروت نو که مونږ ډېر هم د چا دغه وران کړو نو جهنم خو په ځان باندې نه پیرزو کېږي. غازي آباد علاقه ده او دلته بیګا سجاد ډیر په بده مرګه باندې وجلې شوی دی په خپل مال حال باندې وجلې شوی دی. ما سره د هغې والد صاحب دا رونه دا رشتې داران دا ټول موجود دي او دیو سره به تفصیلا خبرې کوو چې دا بیګا څه واقعه راپېښه شوې وه. السلام علیکم ورو. السلام علیکم. ستاسو نوم دی کاکا؟ زما جی سید محمود نوم دی جی. سجاد ستاسو هم زوی؟ زما جی دویم زوی دی جی. دوه مې لوریانې دوه مې زامن دي جی. دا بیګانه شپه څنګه شپه وه دا څه چل شوی بیګا؟ بس دی چې تللي وو ما ته وکړه کار له تللي وو او غاړې ما ته وکړه میلې تللي میله کې غاړې واخیستل دغه نه راتلل کور کې ما ته چې غاړې له راغلي ډډه کې ما ته وکړه پی مې هر څه راغوښتي دي او چې پلیا باندې راتلل نه پلیا پې کسان راغلي دي هغې ویشتې دي ما ته وکړه بس هغه وو اټکه بس ما یې څه وایي چې بس مړ وو دارو وو سره وو دیم ته لګېدلي دي بیا دغه کې غښتې دي د پلیا پچنچه کې چولې په یوازې باندې هغه څه نیمه پورې وړې دي بیا ما ته مې بونس ته ټلیفون کړی هغه ویلې نیمه پور راغلي دي بیا د شنچي په یو ځای کې پرېښې ده بیا هغه هسپتال ته وړی دی هسپتال کې ورسره ما ته وکړه په خبرې هم بس ډسپیوټ ورسره لګی دی خبره هم ورسره کوي شي بس 2 لکه پته ولګي 3 لکه پته لګي 2 لکه پته لګي نو بس موږ چې موږ له انصاف راکړي چې هر څه کېږي موږ له انصاف راکړي. کاکا تا خو سجاد سره به ډېر ژوند ضایع کړی هغه به دې راغټ کړی سوزنۍ کې به د کلي د چم ګاونډ کې به رالوی شوی و هغه سره خو به تا ډېرې خوارۍ نه کړې وې. خوارۍ مې دا کړې وې چې ما ته وکړه لکه څه مه پوهېږم په سکول کې ما ته وکړه سکول کې به بس په سکول یې پرېښودو د قرآن سابق مخ پی وي خو شکر دی الحمدلله قرآن سابق یې ویلي ښه پارس یې برابر کړی اوس مې ما ته وکړه دا انتظام مې وله کوم چې ما ته وکړه ما یې د بار بس ما یې د قرض پیسې مې به سیسټم وله برابر کړم یا د بار ولېږم بیا به دلته روزګار روان کړم چې روزګار کړي چې ما ته وکړه دی په خپل مشهوري وایي چې بس ما ته وکړه بیا هلکان موږ چې دی خراب نه شي بار هلکان ملکان سره ګرځي موږ چې دی خراب نه شي موږ دغه ته پرېښودل نه او بعد خو ما ته وکړه ظالم پې پېښ شو بس ظالم رانه یوړه بس د خدای کوم مال بس خدای رانه واخیستو نو بس اوس موږ وایو چې بس موږ لري بس انصاف راکړي چې هر څوک رالیکړي چې ما ته وکړه موږ انصاف راکړي که ډېر سپي وي که سپي دي که ټول دي ما ته وکړه بس ما ته وکړه منډه تړلی رالي وایي زه فاصله غریب یم چنچی والی یم دا ما دونه وس نشته. کاکا د ستا زوی سره پیسې هم ډېرې زیاتې پیسې دې سره ما ته وکړه یو مشر زوی سره مې ما ته وکړه تقریبا 1 لک او 400 روپۍ ترې اخېستي د ګاډي پیسې ترې اخېستي دي ښه د نه موبایل اخېستي دغه نه موبایل اخېستي دي اوس پته نه لګي خدای په سر ولاړ 5 وخته مونځ کېږي ما ته وکړه دغه مونځ مو وکړو او بلاسه کې ولاړ یم چې هغه سره یا 500 روپۍ وي یا 10 روپۍ وي یا 20 روپۍ وي یا 2000 روپۍ وي خو د هغه چې غونډه بټوه اخېستې شوې نه هغه پیسو پته نه لګي د هغه نه بېلې بټوه اخېستې شوې د سره خو بېلې پیسې وي هغه سره بېلې خپلې پیسې موبایل هغه سره خپل
دا راته ووایه دا مونږ خو زیات تر لکه مونږ پېښور او چارسده ثوابه مردان په دې ټولو علاقو کې اکثر شوکې کېږي داسې خبره نه ده نوې خبره نه ده هر ځای کې یو چې دی د بل جیب وهي خو لکه زه دا حیران یم چې دا لکه ډز تا وکړو پیسې خو تاسې هم یوړې که نه لکه دا د ویش دی ولې دی لکه زه دا وایم چې دا زما راځي وایي چې ما ته کنټه کې چې دی راله ما ته سره روان یم دی راله مخې له راغله چې څنګه دی ودرېدلې په درې واړه ما ته په درې کسان دي ما ته دوه کسان ترې راکوشو په مو او درې واړه تماچې وي د دوه کسانو را ما تماچې بوډونه وول بس هغه ما ته چې کوم یو پات شو هغه ګاډي ته ناستو بس هغه ته एकदम ولاړ دی چې ولاړ دی دی وایي چې مونږ بس ما ته بس زم په سپېړه باندې وواله مګر په سپېړه باندې وو چې کله مونږ پیسې ورکړې موبایل هم ورکړې پیسې هم ورکړې وی بس ما ته د کله روانېدل چې کله ما ته کوله یو کېناستو پسې دیمه پسې کېناستو چې دیمه پسې کېناستو دغه ټایم کې به ډډس کړی دی چې ډډس کړی زما یو ځای ما ته په دې ځای لګېدلې دې ځای نه ګولې اوسې د دې بل په دې ځای باندې ګولې ورنو ته دې ځای کې حق یو ګولې په دې ثم سره وي بچې بېګا ځای سره ولای راشه بچ ته روډ سره بېګا کوم ځای نه یو ځای را روان شو یا موږ بس ساده کونه یو ځای وتیمو او مردان یو ځای وتلو دکان کې م ګاډي ماډ ودرولو اړه کې م سودا مودا واغشې اون شلته د توپان لاندې وزغده کې 125 او د لګان وبي یا دوه لګان باندې تماشو باندې بوډنو ول پیسې مې ما کې ګاډي مته ده اول یې غزا او شاله زمان دې کښونه او هغه نه پسې څنګه پیسې مې سه واغشې ګاډي ته وخته یو ټول اخر ته باندې ډېر زغو زه په یمه ټول کې ما غب ایتش پیسې باندې رور خو به سره تاسو سره ډېر زیات ستا په غېږ کې ستا په لاسونو کې تا به هسپتال له مړی او ظاهره خبره ده رونه خپلو کې لوبې هم کوي ټوکې هم کوي څه کمي د هغه محسوس کېده ورور کمی سه شپچا باندې شغه ده پته زمونږ غومټې دا غوته خبره کې غلام رسول بیا هم نارو چې ته خپل لور باندې کوته کې وړو لا غزه واپس به کو تر راغلي د هسپتال ته وړې په چنچه کې د هسپتال ته پکې کې په یوازې چت کړې د شپې هسپتال سو کودريږي موبایل وسره نور سره نو د پکې چت کړې دا په پاسه سره پیسې دي لاسونه سوې دي الله دې تاسو له صبر درکړي او مونږ به ډېر هم زیات دا حوصله وکړو که نه خو لکه د خپل زوی حوصله خلک نشي برداشت کولی زه به دا وایم تاسو ټول ما سره دا سپینګیري ولاړ دي دا دې سره په دې غم کې د دې دپاره شریک دي چې یقینا دوی سره ډېر زیاتې شوی دی ډېر ظلم ورسره شوی دی ټیک ته که ته 200 روپۍ ستا ضرورت وي ته اخلې د خلکو نه په شوکه کې دا پیسې اخلې په زور اخلې لکه دې تا سره څه مزاحمت هم نه دی کړی ګوره ته به هم وروڼه به هم لرې پلار به هم لرې خویندې به هم لرې خو هغه پښتو یو متل دی چې وي 100 کورونه وران کړي یو خپل کور به آباد نه کړي کاکا سجاد خو به تاسو لیدلی وه دلته مونږ په دې جومات کې هم ولاړو نیمه حجره ده نیم جومات دی یا دې جومات کې به هغه هم دلته تاسو سره وړوکې به رالوی شوی و دلته اعتکاف هم کوو لمونځ هم کوو ها نو د خوالي پې ختم وه زمونږ هم بچې وو زه هم بچې وو دې کلي مونږ به سره ټول ولاړ یو دا خو ډېره پرامن علاقه ده زه دلته ځم اکثر چیني ته ځم توتکۍ له ځم ترنو ته ځم مرزا ډېر ته ځم دې له ځم په دغه لاره باندې ما کله داسې واقعات نه دي لیدلې یقینا مونږ دلته په 400 کې ډېر لرې لرې ځای کې مونږ تپوسونه وکړه د سجاد د مړي نه دا ټوله 400 خبره ده چې ظلم ورسره شوی تاسو وایئ کاکا دې باره یاره چې بس موږ به دا ووایو چې دا غریب سړی ډېر په سخت رالوی کړي ټول عمر یې پردی مزدورۍ کړي او د غریب سړي دغه دولت دی چې د اولاد یې رازلمي شي نو هغه اوس دغه د په سرو سترګو دواړه وروڼه ژاړي او دا دلته کې دا 15 شپږمه واقعه ده خو مړې پکې نو شوې دغه ته کې د خلکو نه موبایل یې والي پیسې ترې والي هم په دغه توره پاڼې په لار کې نو مشرانو له پکار دي چې دې غریبانو تحفظ کړو څه غم فکر خو کې که نه اسی یو خبره کوم زه په دې لاره ځم راځم د شپې نه وخت هم کله کله ځم ما منې کوي چې مزه د شپې که نه خو یقینا داسې دا وایم چې ما صرف د دې ترنو تاڼې مخې له صرف دا چې کوم دا بلاک لګېدلی دا مې لیدلی پولیس مې کله هم نه دی لیدلی زه د 15 کالونو په دغه لاره ځم راځم نو زه به ووایم چې لکه دا شکمار خو وتښتېد ټیک ته داسې چېرته داسې ظاهره شوې ده چې یاره دا خلک چا لیدلي وي بیا یې وروسته مخکې لاره کې یا چېرته دغه کې یاره سرجي به هلکان وایي چې واپس 400 طرف ته تللي دي او کیمرو نه به معلومات کېږي نو اوس او جی چې واپس 400 طرف ته ډېر تیزو کې تللي سجاد ستاسو ملګری یم حوصله وکړه چې حوصله وکړه راشه خو ځوان زلمی مړه ده خو دا ټول بوډاګان ولاړ دي ته خو زلمی مړه راشه زموږ دا دی لږ
حوصله وکړه که نه مړه تکړه شه. ګرانو پښتنو ورونو دا پردی خونې مه ورانوئ. دا ما سهار سړی جاړي یاره زما یې حوصله ماته زه دې مشرانو ته حوصله ورکوم خو لکه زما یې حوصله ماته ګورې پردي خونې مه ورانوئ. زه تاسو ته یم دې خلکو د خپلو بچو ته د خپل حیا ته د خپل کور د قبیلې ته د ساتنو ته دې سره ما د کور خبرې کړې نه دي چې لکه هغه به مور هم لري خویندې به هم لري چې د هغې به دننه څه پوزیشن چې لکه روغ جوړ تللی او مردان ته او واپس چې دی د بل په اوږه باندې راغو دا جنازه دا د هغه د قبر سهار به هلته تګ دا به ټول دا به هغې څه تپوسونه نور نه کوم بلکې دا به نور زیات هم په دغه شي خو لکه د وینا غرض مې صرف دا دی چې لکه ټیک ته که صحیح ده که ته بار شوکي کې که ته بار آیس کې که ته بار نشې تماشې کې خپله عیاشي کې خو لکه د بل خونه مه ورانوه 2 روپۍ محنت کوه او 2 روپۍ ځان له پیدا کوه چې هر څه پکې یقینا چې نن سبا شاله زیات نصیحت هم کې هغه نصیحت هم سړي ته رابدېږي. نو زما د پولیس نه د چارسدې د چارواکو نه دغه هم مطالبه ده چې داسې دا قاتلان ګوري تاسو به لیدلي زموږ په پېښور کې په شکمه او کیسونو کې انتهایی کمې راغه د هغې بنیادي وجه هم دا ده چې لکه هلته پولیس د هغې سره هیڅ رقم چې دی لکه رعایت نه کوي لاړ شي هغه عدالت ته هغه کیسونه نه ځي ولې که چېرې دا شکمار هم نیولی شي نو زه به ووایم چې دا بېوسه کاکا به سبا کچرو کې هغه سره نه شي ودرېدی ولې به نه شي ودرېدی چې سهار به یې ده پسې بل ټوپک مار بل تمانچې والا راستولی او ده سره به ولاړي او ده ته به وایي چې بی شا به دا مقدمه دې واپس واله کړي ستا سره مرانومه نو لږ خپلو دې جولۍ ته وګورئ لږ منې شئ او د چا خونې مه ورانوئ. پولیس نه یو ځلې بیا مطالبه کومه چې دې خلکو ته انصاف ورکوي د سجاد قاتلان راونیسئ هغه پیسې چې کومې دي هغه چینګچیانې اخیستې وې ډېرې په وینې پې خپلې دا ولړلې او هغه پیسې ترې نه لکه یوړې قدرمنو پښتنو زموږ د پښتني سیمې ډېرې زیاتې بې ازاره شوې ډېرې زیاتې خرابې شوې. کتونکو یو ساعت مخکې تاسو هغه غمځپلې کورنۍ هم واورېده ما سره د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي د ضلع چارسدې سره دیو هم تعلق ساتي د متاثره کور ته دیو راغلیم دي هلته دیو میله هم شوه دعا به هم کوي هغوی سره به غم رازي هم کوي. ډېره مهرباني ستاسو ټایم راکولو. ستاسو زه به دا ووایم چې دا ډېره افسوسناکه او دردناکه واقعه ده چې یو نوجوان چې هغه په خپلو پیسو په خپل مال باندې په خپل موبایل باندې موبایل هم لاړه پیسې هم لاړې او د هغه ژوند هم لاړ دا ډېر د افسوس خبره ده. په یو داسې وطن کې ژوند کوو چې هلته موږ غواړو چې د قانون بالادستي دي شهري حقوق دي او هر یو شهري ته تحفظ حاصلي خو د بدقسمتۍ نه دا څیزونه زموږ په دې معاشره کې لګیا دی ختمیږي او د ډېرو لږو پیسو دپاره خلک لګیا دي مطلب دا دی چې قتلونه کوي. د هغې ډېر وجوهات کیدی شي څه زموږ د قانون بالادستي نشته که فرض کو قانون مطلب دا دی په دې وطن کې نظام وی د سزا او د جزا تصور وی د خلکو په ذهن کې او چا قتل کولی هغه ته مقصې فوري سزا میلاوېدلې یو سپیډي جسټس نظام وی نو دا قسم واقعیت به نه کېدل خو دغه هم نشته دی په تاڼه او په دغه باندې هم د خلکو اعتماد ختم شوی د پیسو لین دیني او ډېر څیزونه هغې پټۍ لګوي چې چېرته یو سړی لاړ شي د خپل اف آی آر د درج کولو دپاره نو هغه هم په مختلفو طریقو سره تنګوي چې د اف آی آر درج نه کړي او خلکو ته شهري حقوقو باره کې آګاهي هم نشته چې به حیثیت د یو شهري زما څه حق دی چې زه حکومت ته ټیکس ورکوم نو پکار دا دی چې حکومت ما ته تحفظ راکړي خو د بدقسمتۍ نه زمونږ دلته هغسې اویرنس نشته دی د خلکو نو دا مسایل دي موږ په دې باندې ډېره غندنه کوو چې دا کومه واقعه شوې ده او دا مستقل په دې روډ باندې بلکې په ټول چارسده کې یو خواته د کرایم ریشو لګې ډېره زیاته سیوا شوله او مطلب موبایل سنیچنګ کیږي او په داسې طریقو سره چې یو خواته تا نه موبایل هم واخلي بل خواته د انساني ژوند هم لاړ شي. د دې خو وجوهات ډېر دي یو خو دا وجه ده چې زمونږ دلته آیس ډېر زیات دي منشیات ډېر زیات سیوا شو نوجوان نسل ډېر زیات شکار دی او خصوصا په چارسده کې ډېر زیات آیس دي په هر ځای کې ملاویږي نو یو خو دا بنیادي څیز دی چې
خلک آیس کی هغه بیا دې ته نه ګوري. په 15-16 روپۍ باندې سړی وجني پرېږدي نه، خو چې هغه ته پیسې میلاو شي آیس پې وڅکي. خلک دا کارونه کوي نو په هغې کې یو کس دي ورسره د علاقې محبر وغیرې، خو زیاتره د بار علاقو نه راځي دلته دغه کوي، د دې علاقو په بل علاقه کې کوي. د خپلې علاقې خلک په خپل علاقه کې دا کار نه کوي. که ګیر شي نو هغه ته ډېره غټه دشمني په خپل علاقه کې جوړېږي. د دې وجې نه زیاتتر چې کوم خلک دلته راځي او دا کار کوي نو د دې علاقې ورسره کم سپورټ وي، زیات د بهر نه راځي دا خلک. ډیره مهرباني ستاسو د ټیم راکولو، ستاسو دا قیمتي الفاظ یقینا دا به د چارسدي د عوامو د دې غمځپلې کورنۍ او د پولیس د چارواکو دپاره به دا د سبق ذریعه ځکه جوړیږي چې لکه دا چارسده زموږ یو ډیره پرامن علاقه، یو ډیره خوږه د جرګې د مارکې د یو بل سره د مړي ژوند دي، خو بیا که د بده مرګه داسې واقعیات راپېښېږي نو یقینا دې سره په معاشره کې نه صرف بګاړ زیاتېږي بلکې د یو دوو قومونو په منځ کې بدیانې هم زیاتېږي او خلک بد اخلاقۍ او زموږ منشیات چې کوم تاسو زیات تر یاد کا هغې کې ښکارېږي نو دا به یقینا چې دا به مسلې جوړوي. والسلام.